په پارټۍ کې وایي چې ایم پی ایس ناراضه دي خپله راضي یې که ناراضه ایم پی ایس صاحب د دوی خفه په څه باندې دي مطالبات ډسټریبیوشن چې کله کېږي په دې باندې هر سړی سوال ایم پی ایس صاحب ستاسو د خبرو نه ماته داسې یو ذهن کې مې داسې یو تصویر جوړ شو چې زه وایم که چېرته کې د اپوزیشن د ایم پی ای دا ګیله خو زموږ دا ده ډي سي خو به ستاسو افیس ته راځي نه جی بالکل نه راځي ډېر چیرمن ته جوابدeh دی که نه بالکل هغه نه دی نن سبا نه دی 1973 کانسټیټیوشن معطل دی مارشل لا لګېدلی ما ستاسو لپاره همدردي کم از کم موږ ته یو منسټر صاحب جواب نه راکوي زموږ نمبر پک کوي منسټران موږ نه مني بې بسه منسټري دغه چینج کولو څه خبره شته وزیر اعلی کې کوم ایکسټنشن وشو که نه نو دا په میرټ باندې وشو که نه څه پیسې میسې هم بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگر خان ما د خیبر پښتونخوا په کابینه کې ایکسټنشن وشو نوي مشران وزیران پکې شامل شو په هغې باندې که مونږ وګورو نو په بعضې ډسټرکټس کې په بعضې ضلعو کې درې وزیران دي او بعضې ډېرې ضلعې داسې دي چې په هغې کې یو وزیر هم نشته د ان ایکول ډسټریبیوشن د وزارتونو ولې وشو په دې کې داسې هم څه خبره کېږي چې یاره دا وزارتونه یا دا مشیران چې دي دوی پیسې ورکړي دي دوی په پیسو باندې شوي دي دغه هم یو ډېر لوی سوال دی بله خبره دا چې په پی ټی آی کې ناراضه ګروپ هغې باره کې هم خبرې کېږي څوک وایي 13 کسان دي څوک وایي 50 کسان دي دغه خلکه ناراضه ولې دي د هغې مطالبې څه دي دوی څه ویل غواړي په دې اهمو موضوعاتو باندې خبرې کوو موږ سره دا وخت د پاکستان تحریک انصاف د پی کې 67 ضلع مومن ایم پی ای ملک محبوب شیر صاحب موجود دی ملک صاحب ډېره مننه کوم مصروفه وئ موږ هم خپل وخت راکړو په پارټۍ کې وایي چې ایم پی ایس ناراضه دي جي خوشحاله شي ډېره مننه قدردان شي عزتمن شي بس پارټي خو ډېره زموږ پی ټي آی تحریک انصاف ډېره غټه پارټي ده او تقریبا 60 70 بلکې 80% پاکستان کې بلکې په کې پی کې د دې ټول پاکستان تحریک انصاف سره تعلق ساتي نو که تاسو کتلي ستاسو جواب مطابق به زه ته ووایم چې کور کې که 2-3 ورونه وي او که زیاته وي یا 5 یا 6 یا 7 نو کم از کم د هغوی هم تنازع راتلی شي دغه انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف 92 ورکران دي نو په دې کې ایم پی ایس دي په دې کې مختلف ایم پی ایس چې کومه دي د سیدي چې هغوی څه تحفظات دي او کېدای شي هغه به تحفظات په د سی ایم سره وي نو څه داسې اختلافات نشته چې مثال خبره د پارټۍ سي اختلافات دي یا د خان صاحب د نظریې سي اختلافات دي یا سوچ سي اختلافات دي اختلافات په دې وجه دی چې په ځینې حلقو کې به مثال خبره کارونه لږ کېږي ځینې کې به ډېر کېږي ځینې ته به ترجیح ډېره ورکول شي ځینې ته به لږه ورکول شي دغه تحفظات دي نو په دغه بنا باندې به د هغوی تاسو چې کوم فارورډ بلاک ویوئ موږ خو لا پته راته نشته چې فارورډ بلاک پکې شته او کوم نشته خو دغه فارورډ بلاک یا دغه نظریې ناراضه ګروپ چې کومه دي دغه ناراضه خپله راضي یې که ناراضه زه په خپله راضي یم زه په خپله راضي یم او ما شکر الحمدلله زه خپلې حلقې دپاره بالکل کوشش کوم محنت کوم زما دا د سی ایم صاحب نه صرف دا مطالبه ده چې ما له فنډ ډېر راکوي نه مې وزارتونه مې په کار دي نه مې مشري په کار ده چې خلک رانه خوشحاله شي چې کم از کم خلکو ما باندې کم اعتماد کړی کم یقین یې را باندې کړی کمې منډې راسولې کمې ستونزې کړي دي کم تکلیفونه یې تېر کړي کوم زما دپاره کومو خلکو په کوڅو باندې په کلو کې په سړکونو کې په بازارونو کې چې کومې زما دپاره خلکو ته سوالونه کړي چې هغه خوشحاله کړم ما څه د دغې فکر دی ما څه د وزارتونو د مشرتوب او د پارلمان سیکرټري او د یو چې دي هېڅ فکر تاسو مطلب دا چې خدمت وکړم ایم پی ایس صاحب څو کسه دي څه معلومات شته څوک وایي 30 دي څوک وایي 50 دي څوک وایي د 50 نه هم زیات دي بس موږ هم ستاسو د سوشل میډیا په ذریعه باندې اورو او دغه تقریبا څوک وایي چې 30 دي څوک وایي 35 دي څوک وایي بل اوس خو چې پارلمان کم زموږ میټینګ شوی و سی ایم صاحب راغوښتي و په هغې کې موږ تقریبا 55 کسان موجود وو نو په هغې کې ځینې کسان پکې داسې وو چې منسټران هم خو په هغه ورځ نه وو راغلي نو هغه هم په هغه کې کاونټ شوي
نو اوس چې دا ناراضه دي چې دا ناراضه دي. اوس دا راته پته نشته چې اګزیکټ فګر د هغوی څومره دی، 30 دی، 20 دی، 25 دی، 35 دی، 40 دی. هغه به هغوی هغه کسانو ته پته چې هغوی کوم ګروپ جوړ کړی دی، صحیح. کوم ناراضه ګروپ نه، هغوی ته به پته ماته. بس ام پی صاحب د دې خفه په څه باندې دي، مطالبات یې څه دي؟ نو څو پورې چې ما د دوه دریو کسانو نه اورېدلي د هغوی اختلافات او ناراضتیا په دې وجه باندې ده چې یو خو مثال خبره د منسټرینو چې کوم ورکړل شوي دي، په دې منسټرینو کې په یو ځل بالکل بایپاس شوې ده، د یو ځلې نه 2-3 اخیستې شوي دي. یا بله غټه ضلع ده 4-5 ام پي ګانې پکې دي، هغې ته چاړو ترجیح فوکس نه دی ورکړی. همدغه وجه ده. خبره کټ کوم، زه به یې ته نومونه والم. 400 نه 3 منسټرز دي یا مشیران دي، د هغې نه د دغه شانته کې د ثوابۍ نه 2 دي. دغه شانته کې بیا که مونږ وګورو د نارت وزیرستان کې یو منسټري نه ده ورکړلی شوې، ساوت وزیرستان ته یوه نه ده ورکړلی شوې، سوات ته یوه نه ده ورکړلی شوې، د هغې نه علاوه اورکزو ته یوه نه ده ورکړلی شوې، کورمې ته یوه نه ده ورکړلی شوې. دا د یو څو ضلعې ما داسې یاد دی چې باجوړ ته یوه نه ده ورکړلی شوې، اپر دیر ته نه ده ورکړلی شوې. ټیک ته جي. اوس دا ان ایکول ډسټریبیوشن چې کله کېږي، په دې باندې هر سړی سوال اوچتوي چې یو ځای کې تا یوې ضلعې ته 3 منسټریز ورکړل، یو ته دې بیخي دې ورته ورم نه کو، نو آیا دغه خلک به خامخا ام پی ای به هم سوال کوي، عام کارکنان به هم سوال کوي، دا ان ایکول ډسټریبیوشن هسې ولې شوی دی جي؟ اصل کې دا د مشرانو فیصلې، مشران به ناست دي، موږ خو د هغوی په لاجک او په دغه باندې نه پوهېږو، ځکه چې هغوی به ناست دي، سوچ او فکر به یې کړی، بیا به هغه کسانو ته چې کوم د هغوی په نظریه په سوچ باندې ټیک راغلی چې دا د دې ډپارټمنټ دپاره سوټیبل موزون کس دی، نو هغه بیا هغه ډپارټمنټ په هغه ته حواله کړی. بیا سی ایم صاحب چې کومه دی کیدای شي په دې کې کمیټي مقرر کړي، هغه کمیټۍ فیصله کړي، یا مثال د پارټۍ چې کوم صدر دی جنید اکبر صاحب، هغې سره به مشاورت شوي، چې کوم زموږ چیرمین دی بریسټر ګوهر، هغه سره به شوي، د هغه خویندو سره به شوي، نو د هغې په بحاف کې کیدای شي هغوی دا فیصله کړي چې دا کسان چې کومه دی د منسټران شي، مشیران شي، یا دغه. خو دا زه ستا دا خبره کټ کوم، بالکل زه دا نه وایم چې مثال خبره بالکل په انصاف کار شوی دی، د مثال د پارټۍ د ویژن یا د سوچ نظریې په مطابق کار شوی. خو زه دا خبره کوم چې کم از کم لکه زه به دا ووایم که مثال دا سوات درته یاد کړم، سوات کې محمود خان لا چې مخکې وزیر اعلی و، هغه له شکست ورکړی و، هغه کس پکې اګنور شوی. دغه سره شانګله کې منیب خان دلی، او داسې اختر دلی، او داسې اپر دیر کې 4-5 ګل ابراهیم دلی، یاسر امین دلی، انور خان دلی، دا ټول بیا د هغې نه که لاندې راشي نو په لوړ دیر کې چې کومه دي 2 کسان دي، دواړه اخیستې شوي دي. د هغې سره بونیر کې هم کسان اخیستې شوي، د هغې سره ملکنډ کې هم کسان اخیستې شوي. خو بعضې زموږ که مرج ایریا ته وګورې، په مرج ایریا کې چې زموږ دا ریشو ډېره زیاته کمه ده بنسبت د لوړ د سیټل ایریا، که کم از کم موږ خو دا توقع ساتله چې سی ایم صاحب چې کومه دی زموږ د مرج ایریا سره تعلق ساتي، نو موږ دا توقع ساتله چې د مرج ایریا نه به د هرې ضلعې نه به یو منسټر اخلي چې کم د کومې محرومینې وي، کم د ترقۍ دور نه خلک وروسته وو، د هیلث په مد کې، د ایجوکیشن، د سړکونو، د مختلف سیکټرو کې چې کوم د کارونه وو، نو د دغې په مد کې موږ وایو چې که دغه منسټرین دغه علاقو ته ورکړی شي، یو خو به د محرومینې ختمې شي، یو هلته به دمني ده، خلکو ته به لږ سکون میلاو شي. ام پی ای صاحب ستاسو د خبرو نه ماته داسې یو ذهن کې مې داسې یو تصویر جوړ شو چې زه وایم که چېرته کې د اپوزیشن د ام پی ای انټرویو کوم، سیټینګ چیف منسټر ستاسو دی، منسټر ستاسو دی، بیا هم به هر حال ستاسو خبرې په خپل ځای باندې ټیک دي چې وان ایکول ډسټریبیوشن شوی دی، ظاهره خبره ده چې هغې ستاسو هم بیا په دې کې چې کله درنه خلک کار غواړي او ستاسو هغه شانته کې کار نشئ کولی، د سړي یو ګیله جوړیږي. خو د هغې نه علاوه د دې ناراضه خلکو بل څه مطالبه ده؟ یو خو ان ایکول ډسټریبیوشن اف منسټریز شوی دی، بل هم څه داسې شته؟ یاره دا خو لکه ځکه د تاسو ته د ووایم چې مثال ان ایکول ډسټریبیوشن اف منسټري مثال که هغوی دا شوي، نو دا خو د هغوی په خپل سوچ باندې شوي. موږ خو مومند دی، شکر الحمدلله مومندو له یوه راکړې ده که نه، د ناراضو خبره. خو بل دا خبره ده چې هغوی دا خبره کوي
چې اکثر د یو منسټري چې کوم ډپارټمنټ ته منسټري ملاو شي که د پبلک هیلث دي که هغه سی ان ډبلیو که هغه مثال خبره د اریګیشن چې د هغې کوم منسټري نو هغوی د دوی دا ډیمانډ دی چې آیا زه که نن ایم پی ای ما سبا به منسټر یم که نن منسټر یم سبا به بېرته ایم پی ای یم د دې لکه پوره دغه نشته چې کانفرمیشن چې ته به ټول عمر چې کومه دی منسټر یا به ټول عمر ایم پی ای خو هغوی دا دغه دی چې کم از کم منسټریانې مو موله ورکړلې او دوی په منسټري په ډپارټمنټ کې په کرسو باندې کېناستل زمونږ ته توقعات دا دي چې مونږ ډسټرکټ وله ایکول ډسټریبیوشن وشي که د منسټر مثال خبره 3-4% یا 5% زیاتي خیر دی ځکه چې منسټر دی دا ډپارټمنټ خو چې نورو تاسې ډسټرکټو ته کاغه ته شل کر نورو حلقو ته یا ډسټرکټو ته کاغه ته شل کروړه کېږي چې موږ ته کم از کم 15 کروړه یا 12 یا 13 کروړ دغه ساله کېږي نو موږ د علاقې به پې آبادي شي. صحیح. زه یو دا به ووایم چې سره ناراضه ایم پی ایس سره به زمان پکې څه خبرې شوي دي هغوی پکې دا خبره کوي چې یاره دا فنډ چې کله ضلعې ته راشي که نه او د کوم سړی منسټر هم یو بیا خپله حلقه هم وي نو وایي چې هغه خپلې حلقه کې ډېر زیات فنډ لګوي او زمونږ چې کومې هغه حلقې دي نو هغه شانته کې مونږ مثال په طور چې هلته کې 70% وکیل مونږ د 30% مونږ د حلقو ډه راکوي داسې ستاسو د خبرې دا مقصد دی؟ یاره چې دا مقصد خو مې نه دی هغو اصل کې مسله دا ده چې مثال کم از کم منسټري که زه خپلې حلقې منسټر شم هم زه به د خپلې حلقې له ډېر فنډ راوړم خو دی چې مثال کې سوال پیدا کېږي چې زه د یو سوال تاسو خو د دې حلقې منسټر نه یې که نه د پوره صوبې منسټر یې دا فرق به ولې کوئ؟ نه دا داسې فرق ګوره داسې فرق نه دی چې مثال خبره موږ داسې فرق ته لاړ شو چې کم از کم 50 او 100% که نه فرق دی چې موږ وایو چې دوی دا ګیله خو زموږ دا تاسو ته چې موږ چې وایو د ګیله زموږ دا ده چې موږ وایو چې کم از کم موږ په 50 او په 100 کې لاړ نه شو موږ چې که موږ څه فرق ساتل شي چې د هغوی څه وي چې زموږ 70-75 په دې کې که زموږ 80 نو په دې بیس په بنیاد باندې دغه ناراض ګروپ دغه ډیمانډ کوي چې زموږ د فرق دومره وساتلی شي دومره دې ونه ساتلی شي چې کم از کم د هغوی ته د 100 شي او زموږ ته 2-3 شي یا 4-5 شي. ایم پی ایس فرق همدغه د 80 او د 20 دی یا د 70 او د 30% ځکه هغې خفه دي په 50 به نه خفه کېدل بل څه خفګان داسې هم څه شته چې بیوروکراسي چې ده نو ما دا اورېدلي دي چې بیوروکراسي ورله اصل کې زموږ که دا درته زه ووایم سنګر خان زموږ مسله زیاته چې کومه ده د بیوروکراسي هم ده موږ له چې زه خپل زه د ډسټرکټ مومند د پی کې 67 چې مثال خبره نماینده یم ما باندې تقریبا 16-17 خلکو اعتماد کړی اوټ یې را کړی دی عوامي نماینده عوامي نماینده یم نو که دلته مثال که ډي پي یو که دلته ډي سي که دلته اے سي چې کم از کم چې هغه زموږ په بهاب باندې دی ډسټرکټ ته راځي زموږ په مشاورت سره چې څومره ایم پي اګانې ایم ان اګانې دا ناراض ګروپ وایي که نه دا ناراض ګروپ وایي نه دا ناراض ګروپ وایي چې د زموږ په مشاورت سره چې کومه دی دغه اے سي او ډي سي بلکې دا زما ډیمانډ هم دی که زه درته دویم چې خو ناراض نه یم دا زما ډیمانډ هم دی چې زموږ په بهاب باندې چې کم از کم زمونږ ډسټرکټو ته راځي چې ډي پي او زموږ په ته به راځي ډي سي زموږ په ته به راځي په مشاورت سره اے سي زموږ چې څومره ایم پي اګانې میناګانې د هغې په مشاورت سره موږ به ورله یو کس ورکوو په هغې باندې چې راځي دا به چې زموږ خلکو چې کوم محرومین دي هغه به ختم شي لکه که سوال دا پیدا کېږي چې دا کوم اے سي راشي یا ډي سي راشي یا ډي پي او راشي نو دوی تاسو اګنور کوي تاسو مطلب دا چې دا ایم پی ایس عوامي نمایندې اګنور کوي نه داسې اګنور کول نه شي خبره خو هغوی زموږ مني خو داسې نه مني چې کم از کم زما په بهاب باندې یو کس راشي که زه اوس مثال خبره یو کس راولم او خپل په دغه چوکۍ باندې کېنوم د ډي سي په چوکۍ باندې یا د ډي پي او هغه به نسبت چې هغه خلکو را لیږلي لکه نورو یا سی ایم صاحب را لیږلي یا مثال خبره نه خو بالکل دا خبره دي زما نه هم داسې نه یم داسې درته زه نه وایم خو چې زما په بهاب راشي نو زما به مني په 100% که د هغوی په بهاب باندې راشي نو د هغوی دا چې مثال خبره 50 به مني 50 به نه مني بلکې تاسو ته چې دا پته هم ده دلته زموږ د مرج ډسټرکټ بله مسله هم ده دلته چې کوم ډي سي ګان او ډي پي او ګان راځي نو هغه د نورو خلکو هم پکې مداخلت دي
ټیک ته جی هغه ټیک تاسو ته ته هم چې پته guy ده can موږ ته هم understand. پته ده ځکه چې سی سی افیس کې ام دغه بالکل دغه دا د هغه خلکو خلکو خدا سي د زه لږ وضاحت د دې کوم خدا د کنه چې یو سکیورټي ریسک ایریاز دي لا جی جی نو بالکل انټيليجنس دلته کې ډېر زیات اکټیو په دې باندې دی چې لکه سره روان دي سکیږي یو وار اگینست ټیرر روان دي دهشتګردي ده د هغې د وجې نه زما خیال دی چې دلته کې انټيليجنس ادارې یا انټيليجنس پرسنل ډېر زیات اکټیو دي انا هغه خبره خو په خپل ځای باندې ما سکیورټي ادارو ته خو مثال خبره د ډي سي پروټیکشن نشي ورکولی یا مثال خبره د هغې خپل کرنیلي د هغې خپل میجري د هغې خپل ګیدرینګ کوي او ګیدرینګ خو کوي اوس موږ هغه مثال خبره ده چې مثال خپل زما علاقې ته مو تھریټ دی زما علاقه پروټیکشن نه ده که ما زما په بهاف باندې یو کس راغلی یا مثال خبره ما راوستی او ما په دغه چوکۍ کېنولې د هغې مطلب دا نه دی چې مثال خبره هغه به هغه خلکو سره په هغه پروټیکشن کې حصه دار نه یا به پروټیکشن نه کوي د خلکو یا به مثال خبره سکیورټي وایز چې کومه دی هغه به ایسولیټي دي به کم از کم هغه خلکو سره په هر یو څیز کې انوالي چې کم از کم د علاقې د امن دپاره څه منصوبه بندي کېږي په دغه کې به هغوی انوالي نو دی چې کله میټینګ وي دا خو د ډیډیک چیرمن افیس کې میټینګ کیږي کنه تاسو ډیډیک چیرمن یې نو ډي سي خو بس تاسو افیس ته راځي کنه بالکل دغه چیز دا ګیله خو هم په دغه ده نه نو ډي سي نه راځي تاسو نه جی بالکل نه راځي ډي سي چې اوسه پورې ما ته دا ټلیفون نه دی کړی چې مثال خبره د کارونو په متعلق ډسټریبیوشن کیږي دې ځله کې کارونه کیږي دې ځای کې نه کیږي ما ته لا د ډپارټمنټ متعلق دا نه دی ویل چې راځه یو میټینګ وکړو چې کله پیسې راشي ما ته دا نه دی ویلي چې ته خو د ډیډک چیرمن خو دا ګیله خو هم په دغه ځای کېږي که زموږ ډي سي به کم از کم دا څیزونه خو به دا ډسکریمینیشن خو به نه وی زه د ډیډک چیرمن خو دا کار دی چې هغه به د علاقې د ډیولپمنټل سیکټر باندې کار کوي هغه به چې څومره اپروول یا ډي سي خو ډیډک چیرمن ته جوابدeh دی کنه بالکل هغه نه دی نن سبا نه دی نن سبا نن سر نو ماغه قانون دی او ماغه عین دی او ماغه لا دا د کوم خو نه لکه چې 1973 کانسټیټیوشن معطل دی مارشل لا لګیدلی دی چې هغه کې رول تبدیلی راغلی ده دا بجی تاسو د ډي سي صاحب نه کم از کم لاړ شئ تاسو په وکړئ چې دلته تاسو ډیډک چیرمن شته تاسو وایي ډیډک چیرمن سره چې کله مشاورت کړي راغوښتې هم دی تاسو چې اپروول ورکړی دی چې مثال خبره سپیکینګ لکه ما لپاره ډېره شوکینګ خبره ده چې لکه تر اوسه پورې ډي سي تاسو په میټینګ کې نه کال کړی بالکل نه په یو میټینګ کې نه منګه د سکیورټي وایز میټینګ کې دغه کوي هغې څخه خو مثال خبره کاغه چې ستا تعلق نشته دی هغې څخه خو زما نشته ډیولپمنټل خو زما دغه دی بېګا یې فورا एकदम داسې چل کړی چې ویل چې سبا به انټرویوګانې د قاصدانو نایب قاصدانو فورا په هغې کې خلک کال کړي بیا ته ما ټلیفون وکړو چې کم از کم ما نه خو تپوس وکړه دلته زما منسټر دی هغه نه تپوس وکړه ایم این اے نه تپوس وکړه تا اوس په خپل بهاف باندې هر څه کړي خو زه بیا هغه څیز دغه یې کینسل هم کړو انټرویو او ته एकदम راغواړې نن کې انټرویو کې خو ډېره خبره کوم تاسو ډېر د بېبسۍ تصویر بیان کو او ریلی ما ستاسو لپاره همدردي فیل کړه خبره شي زما په خبرو باندې بالکل ټیک خبره ده چې لکه اوس ډي سي داسې نه ده چې مارشل لا دا یو سټینګ ګورنمنت د پی ټی آی چیف منسټر ناست دی کابینه د پی ټی آی ناست ده او به د پی ټی آی ایم پی اے هغه لکه په دونه اهم پروجیکټس کې چې کوم هغه ایون ډي سي ډایرکټ چیرمن ته جوابدeh دی هغه اګنور کیږي نو د همدردۍ نه علاوه نور خو څه اظهار نشم کولی جی اصل کې مسله دا ده چې زمونږ ته چې کله د ډیډک چیرمني راکوله موږ ته دا دې حده پورې ویلي چې د ډي سي تنخواه چې پاس کېږي هم د ستاسو د اپروول نه بغیر نه دغه کېږي خو موږ هغه چې کومه خیالي دنیا یې موږ ته ښودلې وه چې دا کار به کېږي دا کار به کېږي دا کار به کېږي د ډیډک چیرمن به چې کومه دی دا سکوپي خو د بده مرغه په دې علاقو کې هغه څیز بالکل اګنور دی ډي سي آل نال دی ډي سي هر څه کوي دا پوټیکلي خو تی بیا هم د دې نه ښه وه پوټیکلي کې به بیا هم تپوس کېدو مثال خبره کم از کم ګورنر به ته کو کمیشنر به ته کو دې کې خو دوی آل نال دي هر یو څیز یې په خپله پنجه کې په خپله قبضه کې اخیستی دی که دا چېرته تاسو یو تپوس بل کومه جی ایم پی ایس یو ساده تپوس درنه کومه 2026 روان دی که نه 2024 کې الیکشن شوی تقریبا 29 کې به الیکشن کېږي تقریبا دا ډي سي به د پی کې 67 نه الیکشن کوي که تاسو به کوئ دا به چې موږ کوو تاسو به کوئ عوام به تاسو نه تپوس کوي که ده نه موږ نه به تپوس کوي چې دا خو بیوروکریټ دی سبا به لاړ شي ایسته به ځي
فیل کېږي تاسو بالکل جی موږ به پیل کېږو چې موږ خلکو په ګراوند باندې څه نه وزیر کړی اعلی صاحب د دې څیزو نو دا جی دغه خو صرف ستاسو ناکامي نه ده که نه د پی ټی آی ناکامي ده که نه دا جی دا خو درته دا زه چې دا ویم خبره دا اصل خبره دا ده چې مثال خبره د ناراض ګروپ یوه مطالبه دا هم ده او چې په دې کې اوس زم شامل یم چې کوم مثال خبره په یو مطالبه کې اوس زم شامل یم چې مثال په زما ډسټرکټ ډي سي راځي زما ډسټرکټ ډي پی او راځي زما ډسټرکټ چې کومه ډي ایچ او راځي زما ډسټرکټ ډي او راځي چې کوم د ډپارټمنټ هیډ راځي چې کم از کم زمونږ په بحاب باندې راشي بیا دغه منسټر سره خو ستاسو ناسته پاسته وي که داسې د هغوی په نوټس کې ولې نه راولي چې شل ځله جی په یو څیزو ته په نوټس کې د 20-25 ځله په یو دغه په نوټس کې راولو چې دا کار دی دا کول دي تقریبا 20-25 ځل باندې چې کومه دی موږ له ریسپانس راکړي نو په دغه په وجه باندې زه خو بذات خود نه بلکې دا ناراض ګروپ دا دغه دی چې کم از کم موږ ته یو منسټر صاحب جواب نه راکوي زموږ نمبر پیک کوي نه نو زه خو دا وایم جی چې منسټر خو ستاسو د کابینټ ممبر دی او ستاسو د پی ټی آی ورکرو ستاسو د ایم پی ای د په ټیکټ باندې الیکشن کړی دی نو هغه ولې تاسو اګنور کوي بیوروکریټ خو ټیک خو تاسو اګنور کوي بیوروکریټ خو بس یو ځان لا ډسکشن شو ایم پی ای یا ستاسو د پارټۍ خپل منسټر ولې اګنور کول کوي نو بس دغه به هغه ته پته وي چې دا ولې اګنور کوي موږ خو ته بار سی ام چې کوم پارلماني میټینګ کیږي بل ځل بل چې کوم پارلماني میټینګ کېدو په دې پارلماني میټینګ کې سی ام ته بالکل ما دا برای راست دا خبره کړې وه چې سی ام صاحب منسټران موږ نه مني منسټران خپل بحاب باندې کارونه کوي موږ یو ویکسین غواړو هغوی د بل ځای نه راوچت کړی بل ولګوي موږ یو ډي ایچ او غواړو هغوی د بل ځای نه راوچت کړی بل ځای کې ولګوي موږ ډي سی یو غواړو تاسو بل ډي سی موږ اے سی پورې د اے سی پورې ته زه د خپله سوچ وکړه اے سی ما لس ځله خپل سی ایم صاحب ته او سی ایم صاحب پکې راله وینا هم کړې وه 3 ځله هغه سی ایس ته وینا وکړه چې دا کس به راولي دلته او د هغه وینا باوجود چې کومه دی هغه کس هغه ځای ته رانلو هغوی په حق خپله وکړه چې هغوی کوم خوښ و هغه کس یې راوستو زموږ په بحاب هغه اے سی م رانوستو تاسو په خوښه چې کوم اے سی رانشي یا کوم ډي ایچ او وغیره کوم ډي او وغیره رانشي مطلب دا دی چې لکه تاسو د هغوی نه پرفارمنس غواړئ هغه تاسو سره کوپریشن نه کوي 100% خو نه کوي هغه که په 100 کې تقریبا څه دا به چې مثال خبره 40-45% به کوي نور خو خپل دغه چلی سر دا خو ډېر بې بسه حکومت دی منسټر صاحب د دوی صرف ناراضه دي که نه څه د فاور بلاک څخه معلومات هم درته شته که نه څه د منسټري دغه چینج کولو هم څه خبره شته وزیر اعلی یاره د ګوره د بالکل د ناراض ګروپ چې کوم دی هغوی چې څو پورې ما اورېدلی دي د هغوی دا بالکل سوچ نه دی چې خان صاحب څوک راوستی چا باندې لاس ایښی همغه به سی ام ای څو پورې چې د خان صاحب لاس پي او چې کله د خان صاحب مطلب وزیر اعلی باندې عدم اعتماد نشته عدم اعتماد نشته د هغوی هغه خپل تحفظات دي چې هغه تحفظات خپل ابزرویشن دي بیا صاحب یو بل سوال کوم چې د کابینه کې کوم ایکسټنشن وشو که نه نو دا په میرټ باندې وشو که نه څه پیسې میسې هم پکې چا ورکړي نه چې دا ما د پیسو پته ماته نشته دی او مشرانو چایسي که مشران هر څوک خو ښایي موږ په اعتماد دی او په میرټ خو زه دا یم چې د مشرانو دونه سوچ نه کوي چې یوې ضلعې له 3 منسټران ورکې 3 منسټریز وله ورکې او بلې له یو هم نه ورکې نو بس دا تپوس دي د هغوی نه پکار دی چې مثال موږ خو ویو چې ایکول ډسټریبیوشن یې کړی وی نو د ټولو به تحفظات نه وی اوس به نه دا ناراضه ګروپ وی اوس به نه چا دا خبره او نه به دا پیسې ورکړي دي خو دا یي چې مثال خبره لږې لږې انسان دی خامخا پرشته خو نه دی کوتایا نه دي خامخا کېږي نه 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 جی دا کې پیسو باره کې زه ما ته نه علم شته نه نه راته داسې چې چاله ورکړي دي په څه طریقې ورکړي ده بس هغه که چا بار نه ویناګانې کېږي د هغوی ته به پته وي موږ ته پته نشته ټیک ته جي